مبارکه د ټولو کتبو په خپلو کې یو د بل سره مناسبت وي خو هغه موږ نه ذکر کوو طالبانو ته پته ادب آداب جمع ده کل ما یحمد من قول او فعل هر هغه قول وینا چې پسندیده او غوری هغې ته ادب وایي هر هغه فعل او عمل چې خلک خوښوي پسندیده او غوری هغې ته ادب وایي کل ما یحمد من قول او فعل پسندیده قول پسندیده عمل دې ته ادب وایي مثال به وایو د مشرانو عزت کول د علماو تعظیم کول په کشرانو شفقت کول وګورئ دا څه شی ده دا ادب بله داره که د دې نه مسانه تعریف غواړي علما وایي د ادب معنا تمیز بې ادبي معنا بې تمیزه با ادب با تمیز بې ادب بې تمیز یا بې تمیزه د خو بد تمیز نشي کوی د مشر کشر تمیز نشي کوی د عالم جاهل تمیزه او با تمیز با ادب چې عالم پیژني جاهل پیژني مشر کشر پیژني او د هغې حق ادا کوي نو اوس وګوره مولانا صاحب په دې ټول کتاب کې به همدغه خبرې راشي د مشرانو ادب د علماو تعظیم په کشرانو شفقت او د خو بد تمیز کول خبرې پسندیده او اعمال پسندیده منګه تاکید سره انسان ته حکم کړی چې د مور او پلار ادب د کوه حسن سلوک ور سره کول وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول اخبرنا صاحب هذه الدار او ما بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودي عبد الله ابن مسعود نم اوریدلی چې ما قانه تاسو کې کوم عمل الله ته ډیر خوښ دی ویل المون په خپل اوقات مستحبه او کې بیا مې وې د دینه پس وې بر الوالدین د بر الوالدین ما څلور خبرې درته کړې وې چاته یاد دي ورپسې وایي ثم قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته ابن مسعود وی کما حضور نه مسجد سوالات کړي ویل زادنی خو ولې مې نه کول چې ستومانه نشي من احق الناس بحسن صحبه اسی رحمت الله د ترجمه معنا چوک نو څه به وي با محاوره معنا یې جو ګوره من احق الناس بحسن صحبه د خسلوک په معامله کې که څوک چا سره ښه سلوک کول غواړي چې دا ادب ده نو د ټولو نه زیات حقدار څوک ده د ټولو نه یعنی د ښه سلوک په معامله کې چې ته چا سره کوې د ټولو نه زیات حقدار چې باید هغه سره وشي نو هغه څوک ده وایه اوس وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احق بحسن صحابه د ټولو نه زیات ښه سلوک چا سره وکم وی مور سره وکم قال ثم من قال امك قال ثم من درې ځلې ورته وویلې څو ځلې ویله لکه یا زما ګلالی بچیه داسې ووایه د درې ولې وویلې یوه نکته راته ووایه نکتې څلور دي تاسو یوه ووایه بیخي ځان نه تیار خواره مه جوړوئ که نه 9 میاشتې په خېټه ګرځولی بیا دردونه د ولادت برداشت کړي دي ثم سبیل یسره دردونه د ولادت دا دوه شو دریم بیا تر وکالنۍ ستا پالنه او صفایي او تربیت د ټولو نه زیات تکلیفونه مور برداشت کوي که نه په څلورم ځل ورته وایي چا سره وایي ابوکه دلته موږ یو بله مسله هم ذکر کوو ته له بازاره راغلې تا سره فروټ دي سحر کې راغلې حلوې دې راوړې حلوا پوړۍ دې راوړه مور وایي ماله راکړه پلار وایي ماله د خوراک په معامله کې د مور حق مقدم او که کور کې ناست یو حکم درته پلار وکړه یو مور نو د حکم منلو معامله کې پلار بادشاه ده او احسان که ډېر کوي نو اول 3 چنده د مور حق زیات یو په دې چې 9 میاشتې خېټه کې وګرځوي دویم په دې چې په تا یې د ولادت دردونه برداشت کړي دریم په دې چې ولادت نه تر وکالنۍ ستا کفالت او تربیت او حضانت باب لا يجاهد الا باذن الابوين مولانا صاحب امام بخاری وی چې یو مجاهد جهاد ته ځي نو د مور او پلار په اجازت باندې بځي د مور او پلار د اجازت نه بغیر نشي دی خدا په کوم صورت کې چې جهاد فرض علی الکفایه او چې فرض علی العین لا یشترط فيه اذن الوالدین وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد
قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاء ورشه د مور او پلار په خدمت کې ښه کوشش او محنت وکړ. باب لا يسب الرجل والده. امام بخاری وی چې اوسړی د خپل پلار ته کنزل نه کوي. یاره پلار ته کنزل څنګه وي؟ اوس وی خلک مخامخ هم کوي، حقیقتا وਹੀ گزارم کوي. مدلته معنا مجازي اسناد مجازي ده. بل ته چې سړی کنزلې کوي پلار مور یادوي، هغه سبب د کنزلو د مور پلار ګرځي. ولې چې یو سړی ته بل ته وایي چې د دله زوی نو تا ته به هم وایي د ده زوی، تا ته ستا مور داسې هغه تا ته وایي، نو دلته اسناد مجازي ده. وبه قال حدثنا إلى أخينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. چې کنځلې وکړي یو سړی مور او پلار ده، څنګه کنځلې کوي یا رسول الله؟ ويلعن الرجل والديه. یلعن الرجل څنګه صاحب یو سړی به مور او پلار ته کنځل کوي؟ قال يسب ابا رجل، د بل پلار به یاد کنځل به وکړي فیسب ابا، هغه به د پلار ته کنځلې کوي. ویسب ام، د بل مور ته کنځل کوي فیسب ام، هغه به د مور ته. نو دا سبب جوړ شو کنه، اسناد مجازي شول. باب اجابت دعاء من بر والديه. او اجابت دعاء من، دی هغه چا دعا الله ډېر زر قبلوي چې هغه د احسانات کوي د مور او پلار سره. وبه قال حدثنا إلى خير. دا حدیث الغار تیر ده کنه ده دوه درې وریال. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاث نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعض لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا لها بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدين شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بالشجر يوما فما أتيت ډېر لرې مې ګډې بيزې ونو ته بېولې وې، ناوخته رالمل. حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالسجية قبلهما والسجية يتضاهون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون د روشندان په اندازه رڼا راښکاره شو. فذكر الحديث بطوله وقال ثاني اللهم إنه كانت لي بنت عمي أحبها كأشد ما يحب الرجال. دومره مې خوښه وه لکه یو عاشق ته چې خپله معشوقه خوښوي. فقلت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار وسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت معنا زما پرده د بکارت مه ماتوله. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا ففرق الأرز فلما قضى عمله ونویل اتسیر وریجی فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أذرعه حتى جمعت منه بقر وراعيها فجاني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعد لي حقي فخذ ازما حق راکه او ما پورې خاندم وی ورشه هغه غوا هغه میخي هغه چیلې او د هغې راعي دا ټول ستا دي. فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها. ویلې مفردي مال کې د ګټې په نیت هغه دپاره تصرف بلا اجازه ته جایز وي، لکه دلته چې د ځمکې مالک کړی ده. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي وفرج الله عنه. باب حقوق الوالدين من الكبائر. باب حقوق الوالدین من الکبائر، والدینو ته اذیت رسول په لاس او ژبه او د هغې نافرماني کول دا حرامه ده، حرامه ده، د غټو نه غټه ګناه ده او د حقوقو په حواله مې هم درته خبره کړې ده. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا إلى آخره عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع نافرمانی د مور پلار وضعیت و منعا حقوق الله منع کول نه ورکول، حقوق العباد وهات او سوال کول، او منعا وهات هات معنا سوال کول دی بند کړي، وواد البنات ژوندۍ لونه دفن کول، وکرهه لکم قیل وقال. دی قیل او قال نه مراد الله تعالی تاسو ته درې څیزونه ناپسندیده ګرځولي دي. یو په هغې کې قیل او قال فضول خبرې، غیر مفید خبرې،
چې هغې کې نه د دین ګټئ نه د دنیا ګټئ نه د آخرت ګټئ ته کوي. مثلا هلک آدم علیه السلام چې ځمکې ته راکوشو د ټولو نه اول یې څه کار کړی د دې کې څه فایده ده دې سوال کې؟ یا د موسی علیه السلام د مور څه نامه وه، یا د لوط علیه السلام ښځه چې غرقېده نو اول دا غرقه شوه قوم غرق شو بیا وروستو دا غرقه شوې ده. دا هسې بې فایدې خبرې دي، ناجایزه خبرې دي، دا یې درته ناپسندیده. دریم اضاعت المال، په ناحقه د چا مال خوړل دام پکې راځي، او دارنګې مال کې فضول خرچي کول، اسراف کول، د الله د مرضۍ خلاف لګول، دې ته اضاعت المال ویل. عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور. مخکې تیر د قول زور دروغ خبرې او د دروغو گواهی دوه ځله، او بیا حضور ویل حتی قلت لا يسكت، موږ وی حضور غصه ده، مزمت د دروغو او د شهادت د دروغو بیانوي، اوس اډو چپ کیږي نه. وبه قال حدثني الى اخره قال حدثني عبيد الله بن ابو بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور وقال شهاده الزور قال شعبة واكثر ظني انه قال شهاده الزور. زما غالب ګماندار چې قول الزور په ځای حضور شهادت الزور د دروغ گواهی ویل، ځکه اکبر الکبائر ده چې عودلت شهادت الزور الاشراک بالله. وصلت الوالد المشرکی، وای چې پلار د مشرکی کافری غیر مسلمی بیام ورسره صله رحمی کوه. به قال حدثني الى اخره قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال لا اتتني امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سالت النبي صلى الله عليه وسلم راغبتن. د راغبتن معنا داره چې زما مور کافره د ابو بکر صدیق بیبي وا کافره واغې طلاق کړي و مکه کې اوسېده، اسماء بیبي دی هغې نه پیدا و، نو هغې ځان سره څه تحفه راوړه مدینې منورې ته، لور کره راغله، ویل چې ما ته به لور ډېر احسانات را سره وي، وی قربان مور مې راغلی ده او زمانه د محبت تقاضا کوي، زمانه د ښه سلوک غوښتنه او خواهشمنده ده چې زه ورسره ښه سلوک وکړم، محبت وکړم، امداد ورسره وکړم. نو ما حضور نه تپوس وکړه اصلها دا مور مې چې له مکې راغلی او مشرکه ده او ما نه د ښه سلوک خواهشمنده ده، آیا زه ورسره ښه سلوک کوی شم؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولې وای دا ستا مور محاربه نه ده، څه نه ده؟ یعنی موږ سره په دین کې جنگ جګړه وای. باب وصلت المرأة امها ولها زوج، یو زنانه د خپل ښځې سره د خپل مور سره د خپل پلار سره د واده نه پس د خاون په اجازت صله رحمی کولی شي، یعنی چې جنۍ واده شي خاون کوي او د دې مور مشرکي د دې پلار مشرکی او راشي، دا واده شوی زنانه د خپل مور او پلار سره ښه سلوک او روش او مدارات او امداد کولی شي. وقال ليس الى اخر اسماء رضي الله عنها قالت قدمت امي وهي مشركه في عهد قريش ومدتهم اذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابيها اغلس کاله د جنگ بندۍ په زمانه کې. فقالت ان امي قدمت وهي راغبه قال نعم سلي امك. راغبتون معنی د امداد خواهش لري، معنی د محبت آمیز سلوک خواهش لري. وبه قال حدثنا الى اخره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله. باب وصله الاخ المشرك، وای که یو سړی د په خپل موحد د ورور مشرک ده او غریب ده، آیا دا موحد د مشرک ورور سره ښه سلوک کوی شي، مدد او احسان ویو کوی شي؟ وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول راى عمر حلة سيارة یو جوړه ولنګ او صادر چې خرڅېده او د ورېخمو او قربان دا وخت لې د جمعې په ورځ او د اختر او چې کله وفود بار ملکونو نه خلک ملاقات دا اچوي، وی دا خو هغه خلک اچوي چې د هغې په آخرت کې ورېخمو کې برخه نه. بیا رسول الله ته همدغسې جوړې یمن نه راغلی، یوه جوړه یې پکې عمر ته ورکړه د ورېخمو، هغه ویل صاحب ته نه اچوي، ما ته وایي ما خو تا ته نه ده لېږلې انی لم اعطکها لتلبسها،
ما خو دې لپاره تا ته نه ده درکړې چې ته واغوندې ولکن لتبیعها یا یې خرڅه که 2000 روپۍ د هغې جوړې قیمت او تکسوها یا یې بل ته ورکه فارسل عمر الی اخ له من اهل مکه قبل ان یسلم او د ورېښمو کپړې عمر خپل غیر مسلم ورور ته ولېږلې باب فضل قلة الرحم ګوره د رشته دارانو سره د ښه سلوک فضیلت او ثواب چې څومره اقربا او رشته داران دي هغې سره ښه سلوک کوي د ښه سلوک فضیلت او ثواب وبه قال حدثني الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه یعنی داسې یو عمل چې ما دپاره سبب د دخول جنت سبب ظاهري ورنه مدخل حقیقي خو فضل الهي ده ګڼل وحدثني الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربا ما له فقال النبي ما له ولی په دت څه چل دا ولی په دت څه چل دا د دې څه لپاره دی وایي چې ما ته داسې یو عمل وښیه حضور ورته وایي عربون د ده به څه حاجت وي که نه د ده به څه حاجت وي که نه ځکه وایي اله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته باب اسم القاطع او څوک چې د رشتہ دارانو سره تعلق ختمي په امور دنیوي وباندې د دغه قاطع ګناه وبه قال حدثنا الى ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع الرحم با اولا جنت ته نه داخلي یا با اعلی منازل د جنت ته نه داخلي من قصد له في الرزق صله الرحم دریو خبرو ته وګورئ یو طالب کاغه د علوم شرعیه او طالب ده یا د علوم طریقت طالب ده د علوم ظاهری یا باطنی او د خپل استاد او پیر مرشد خدمت کوي په صدق دل کوي اخلاص سره د تبع الله په طریقت او شریعت کې کامله مکمله مرتبه په علم کې ورکی علم به عمل به اخلاص به کمال به او چې د مور او پلار خدمت کوي په اخلاص او صدق دل هغه تبع الله مالداري حلاله زیاته کی او چې رشتہ دارانو سره د رشتہ پالي ښه سلوک کوي عمر به د دو د اولاد زیاتی درې واړو کې ګټې دی وای وبه قال حدثني الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يفسد له برزقه وان ينسى له ګوره صله رحمي باعث وسعت رزق ده او وان ينسى له في اثر بلدا چې عمر زیات شي نو چې عمر زیاتېدل الله نه غواړي د صله رحمي کوي وبه قال حدثنا الى اخر اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يفسد له برزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه باب من وصله الله من وصلت څوک چې دوستانو سره په دنیا کې په ژوند کې صله رحمي کوي تعلق راشه درشه وصله الله د قیامت په ورځ به الله د خپل رحمت سره یوځي او چې څوک قطع کوي الله به د قیامت په ورځ د خپل رحمت نه جدا کوي وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام صله رحمي ودرېدله وای دا د پناه غوښتون کې مقام د من القطعیه خدای زم تانه پناه غواړم لدینه چې خلق ما قطع کی او عمل را باندې نه کېل قال نعم ما تبين اصل من وصلك واقطع من قطعك بلکې وای کنه چې صله رحمي الله دې بډې نه ونیو عربو کې دا قانون و چې یو سړی به د مرګ خطره و خلک به ورپسې یو سردار کره به دننه نه شو هغه به د بډې نه ونیو د دې دا منه چې ماله پناه راک نو الله تعالی ته وایي چې یا الله تعالی نو دغه د عایز مقام ده زه تا په ذات پناه غواړم چې خلک ما کټ کي باید عمل را باندې وکړي وایي الله ورته ته په دې نه خوشحالېږي چې څوک به تا عمل کوي تا وصل کوي زه به رحمت سره یو ځای کوم او چې تا قطع کوي زه به رحمت قال بلا یا رب په دې خوشحالېږم قال الله ورته فهو لك ستا دپاره زما له طرفه دا وعده شوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا ان شئتم وهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم دې معنا به څه کوو آیا قریبه ده چې تاسو ته حکمرانی او حکومت او کرسۍ میلاو شي په ځمکه
بیا به تاسو فسادات کوئ یعنی کرسۍ دې لپاره نه چې فسادات بلکې تاسو فسادات ختم کړئ وتقطعوا ارحامکم یا تاسو ته حکومت او قدرت او مال میلاو شي بیا به تاسو رشتہ دارانو سره رشتې ختموي نه د قدرت او د دولت معنا دا نه د سره د رشتہ دار سره رشتہ ختمه کی باید رشتې نور مضبوطی کړي وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنه من الرحمن فقال ګور رحم شجنتون دا رشتہ داری د رحمان بادشاہ یو شاخ د شاخ شجنه څه ته وی ونه شاخ ولې رحم د رحمان ناخشته شوی ده د رحمان معنا کې څه د رحمت مهربانی نو د صله رحمی معنی سره مهربانی او ښه سلوک او فقال والله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته له وبه قال حدثنا الى اخر من عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم وشدد ووصلها وصلته ومن قطعها قطعته باب يبل الرحم ببلالها ګوره کستا سو خیالي دلتا یبلو او دقرنگی الرحم منصوب راغلی دا او مرفوع راغلی دا د رشته په دا رشته با په تری باندې تر او تازه ساته یعنی لمده به ساته لمده معنا ژوندۍ به سات رشته با رشتہ دارانو سره لمده ساته معنا قائم دائم جاری او ساری به سات اوس که یبلو شي یبلو معروف صيغه وي الرحم بده د پر مفعول شي منصوب بنا بر مفعولیت او که یبلو وي نو الرحم بده بیا مرفوع شي بنا بده چې دا بنائب فاعل شي صحیح شو وای وبه قال حدثنا الى اخر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر ويقول إن على أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليس بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عنبسة بن عبد الواحد إلى آخره عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له مراحم زما د نور قومونو سره سیر په ورشتره چې زه لمده ساتم په لوندوالي د رشتې سره یعنی زه ورته رشتہ داری د قرابت دی وجنه ساتم باقی زما دوستان الله او د الله بندگان دي مسلمانان قال ابو عبد الله كذا قابلها اجود واصح وبلائها لا اعرف له بلالها لوندوالي توي بلائها بلا معنا دا وای اجود او صحیح معنا به بلالها دا نه به بلائها باب ليس الواسع بالمكافي ګوره مولانا صاحب یو سړی بل ته بدل ورکي بدله ورکول والا سل رحمی نه ده دا بدله ورکول سل رحمی بلا عوض او بلا بدله ته وای وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان لم يرفعه الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن واصل سل رحمی کول والا اغه نه د چې بل بدل زما جنازې ته راغلی او زور زم او زما به مربورسي ته راغلی دا خو بدل شو هغه دا چې استاد د مړي جنازې ته نه دراغلی ته ورشي ستا به مربورسي ته نه درا دا سل رحمی ده ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها ومن وصل رحمه في شرك ثم اسلم او یو سړی په زمانه د شرک دوستانو سره د رشتې خیال ساتل او بیا مسلمان شي د هغه رشتہ داری ثواب به بعد الاسلام ورته ملاویږي کنه ویاس او کنه اسلمت علی ما اسلفت چې اسلام دی راوړو قبل الاسلام د کم د خیر کارونه کړی دي هغه ته ثابت پراتري ثواب به درته ملاویږي قال حدثنا الى اخر ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اخبره انه قال یا رسول الله آیت امورا كنت اتحنث بها في جاهلیت زین کارونه به موږ د عبادت په نیت او د ثواب په نیت کول په زمانه د جاهلیت کې آیا د هغه ثواب به موږ ته ملاویږي وی ولناله قال حکیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلمت على ما سلف من خير وقال اذا عن ابي اليمان اتحنث وقال معمر وصالح وابن صابر تحنط وقال ابن اسحاق التحنص التبرر وتابع من یعنی د ثواب په نیت باندې بم کولل من ترك صبيه غيره پردی بچی دی پردی بچی او تا سره لوبیږي پرېدا یا پردی بچی سړی راونی شي خولي کی شفقتن او ما زهها یا پردو بچو سره ټوکی وکی
خوشتبی وکي دا ټول سنت اعمال د نبی پاک دی. وبه قال حدثنا الى اخر عن ام خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه ډیر خیسته ده ډیر خیسته ده. وهي بالحبشيه حسنه قالت فذهبت العب بخاتم النبوه د رسول الله مبارک دی وګو منځ کې چې کوم مهر نبوت او د زر کې د انډ عمره او چمک دم کې کوله کده ډبل بیٹ هغه د کونډو پشان نو ما پاغي لوب کول لاس می وه فصبرني ابي پلار را ته غصه شو چې مکه وقال رسول الله پرې دا ګوره د ماشوم لوبيږي د رسول الله مبارک دی وګو منځ کې د مهر نبوت سره پلار ورته غصه شو حضور وې پرې دا بیا حضور و فرمایل ابلی واخلقی الله دې در باندې زړی کې او بار بار زړی کې ابلی درې کرتی ورته ویل یعنی الله دې ډېر عمر درکیال. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر باب رحمة الوالد وتقبيل ومعانقة. پلار په خپل بچی باندې شفقت کوي خولئی معانقته او کله بچی ځان ته غاړه کی غاړه غټی شي دا درې وړ سنت طریقې دي. وقال ثابت عن انس رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه. ګوره ابراهیم صاحب تلس میاشتو کې وفات خولي کو بوی کله کسړی چې کشمالی بوی یل. وبه قال حدثنا الى عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وساله رجل عن ذنب البعوض وقال ممن انت قال من اهل العراق قال انظر الى هذا يسالون عن ذنب البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عراق نه یو کس راغلی و ابن عمر نه موسم حج کې تپوس وکړه و یو سړی که ماشه مړ کی او دی هغې وینه تویه کې نو د ده باندې دم واجبیږي که نه نو ابن عمر غصه شو صحابه ورته وویل ده ته وګورئ د رسول الله نیازبین وسی او د هغه د خاندان پس لسګونو کسان تاسو کربلا کې مړه کړه د هغې وینه هم تویول خو درته ګناه نه ښکارېده او د یو ماشي وینه تویول درته ګناه ښکاري. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانا من الدنيا. او ګوره ترجمه الباب سره مناسبت تقبیل او بویول وی دا ما ته خدای په دنیا کې کشمالی را کړیو هغه دې مړه کړل. وبه قال حدثنا الى اخره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها. غریب او دوه بچي غي کې نیولي او خبرګون کې عائشه ابي ته ویل کسي منګه وګیو یو کجوره وا هغه نیمه کړای نیمه یوې لور ته ورکا نیمه بلې ته مسلم کې بیا بل شانته ده الته وی درې کجوري وي یو د خزي واخیسته یوې لور ته ورکا یوې بلې ته او د خپل کجوره نیولې و چې کله لوریان هغه خوړې وګي وي نو خپل کجوره نیمه کړه نیمه یوې ته ورکا نیمه واقعي دوه دي. حضور علیه السلام راغی ما ورته دا کیسه وکړه چې قربان دغه سي زنانه و دوه برګون کې بچي وږي او ما کړې یو کجوره ورمې کاغه خپل ونه خوړه دوی ته حضور ویل چا باندې چې الله امتحان وکي لوریانې ورکي او هغې سره احسان وکي تربیت او پالن او حضانت نو کن له ستر من النار د لوریانو کفالت او حضانت او تربیت به ورته د جهنم نه مانع وګرځي. وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا ابو قتاده رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامه بن ابي العاص بنت ابي العاص على عاتقه فصلى فاذا ركع ودعا واذا رفع رفعها. دا ګوره د زینب بیبي لور وا دا بل څوک نه و زینب بیبي بیمار وا او د ډیر سخت جړلې حضور سره غلې کېده نو حضور په قیام کې په وګه باندې کېنولې و چې کله به رکوع سجدې ته نو بیا به یې کوزه کړه. اوس دا عمل مانځه کې جایز ده که نه ده؟ یو جواب دا د عیني وایي چې دا خصوصیت د رسول الله او دویمه دا ده چې دا خو یو لاس ده او یو لاس باندې عمل قلیلی کثیر مفسد للصلات نه بل چا لپاره نه پکار او درېمه دا ده که عملي قلیل هم کې حضور او توجه خرابېږي خو د اقامه مدني حضور او توجه نه خرابېده او دا کار بنا بر ضرورت کړی زینب بیماره او د دې ماشومې د غلي کولو بل څوک نه واله. وبه قال حدثنا الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس تميمي جالس فقال الاقرع بن حابس ان لي 10 من وې زما لس زمن دي تر اوسه مې یو نه د خپل کړی حضور ورته وفرمیل من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خپلو بچو ترس او ترحم او شفقت نه کوي خدای په ده نه کوي.
وبه قال حدثنا إلى آخر عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبلون الصبيان فما نقبلهم. تاسو بچی خولوي من خو نه خولو. حضور ورته وی او املک ولکا آیا زه د دې مالک متا د بار چې خدای ستاسو د زړه نه ترس او ترحم او شفقت وسته نو زه خو په کې اچوي نشم کنه. وبه قال حدثنا إلى آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل فإذا غلامان او وینځ را وسته په غلامان او وینځ کې ماشومانانو هغه ماشومانان د منځو ناخشتي او بیلې خيو یو خزه و چې تازه بچی شوی و تحل بسد یوها او د سینونه شوده روانو اخزه چې اول ځل ماشوم راوړي شوده ډیری سینونه روانو بسقین اذا وجدت صبیه نو منډه وهلې په ماشومانو کې خپل بچی لټاو نو چې کله پیدا کا اخذت هراوي خيشته خپل سینې ته واچو او سینې ورته ورکه حضور وای اتوراونه ایستاسو دا خیال د چې دا خزه خپل بچی ورته واچي هغه ول قربان لا نه او دا په دې قادر ده چې وای نه چي لک ټیم ته نو رخصو او دا داسې لیوانې سپېلنې پسې ګرځیدا فقال لله خما خلا پاک ډیر مهربانه ده په خپل بندگانو باندې ل مهرباني دغه خزینه په بچی باندې دا څومره مهربانه او څومره لیوانې ګرځیدا بچی پسې چې پیدا یې کزر راواخي خپل کوسینه ته ودی دینم الله په خپل بنده ډیر مهربانه له. وبه قال حدثنا الى اخر ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمه في 100 جزء فامسك عنده 99 جزءا. رحمت الله پاک سل تقسیم کړی دا پاغه سلو کې یو حصہ زمکه تر کوزه کړی دا او نه نوې حصے ساتلې دا نو دا یو حصہ په زر قسم مخلوق کې تقسیم کړي نن ک په ځنګل کې زناور په خپل بچو مې روبانه دي چرګ په چورګټو مرغان په خپل بچو انسانان سمندري دا غدي یو رحمت اثر نو په قیامت کې به یو دای او نه نوی هغه دا به بیا ټول مؤمنانو ته الله تعالی ورکړي. يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافر عن ولدها خشية أن تصيبه باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. یو سړی بچی دی وجنه وجنی چې غریبی ده فقیری ده نو زبا دا ځان ته ګټه وټه خوراک سکاک پیدا کوم او که بچو ته به پیدا کوم نو د دې وجنه ولا تقتلوا اولادکم خشیته د دې وجنه دا اکبر الکبائر ده. وبه قال حدثنا الى عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل الله ندا وخلقك ثم قال ايوب قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك ثم قال ايوب قال انت ذاني حليله جارك چې د گاونډي خځه سره زنا وکړو الله یا تراولېګ والذین لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون ولا يزنون بس د بو میلټ نه توي بیا بنه